نننی بحث زمونږه په دوره تحقیق المسائل کې هغه د تقبیل الابهامین مسأله ده، چونکې دام ډیره اهم او ضروری مسأله ده چې د جانبو مخالف ته طرف نه معاندینو طرف نه مونږ باندې بې ځایه اعتراضات او الزامات لګي، نو د دې د وجې نه دا اهم او ضروري وګرځېده، ځکه مونږ په دې خپله دوره کې دا شامله کړه. دې مسأله کې اولا زه 15 صورتونه ذکر کوم چې دا مسأله د تقبیل الابهامین چې د حضور مبارک نوم په اذان کې ووري او ګوتې خپل کې او پسترګو باندې راکاږي، د دې مسئلې متعلق زه 15 صورتونه ذکر کوم. اول نمبر صورت دا دی چې کله د نبی علیہ السلام نوم او اسم مبارک ووري ګوتې خپل کې او پسترګو باندې راکاږي، دا یو مستحب عمل دی. څه عمل دی؟ مستحب عمل دی. دویم نمبر صورت پکې دا دی کم کم ځایونه دي چې هغه ځای کې د حضور مبارک نوم او اسم مبارک ووري ګوتې به نه ښکلې او پسترګو به نه راکاږي، هغه کم کم ځایونه دي. درېیمه د دې عمل په دنیا کې څه فایده ده؟ بطور علاج که د سترګو د علاج دپاره څوک دا عمل کوي چې د حضور مبارک نوم او اسم ووري او پسترګو باندې راکاږي، ګوتې خپل کې او پسترګو باندې راکاږي، دنیا کې د دې څه فایده ده؟ علاجن د دې څه حکم دی؟ بطور علاج چې څوک دا کوي د ده څه حکم دی؟ څلورم نمبر روز د قیامت د دې عمل څه فایده شته که نشته؟ او پنځم نمبر د معاندینو او مخالفینو طرف نه چې کوم معروف او مشهور اعتراض دی هغه اعتراض به را نقل کوم، د هغې طرف نه چې کومې حوالې دي هغه به بیانوم او بیا به څه کوم د هغې جواب. په دې تقبیل الابهامین باندې په جواز باندې دلیل کثیره دي، ولو بالفرض رضوان استاذ که چېرته مونږ سره د تقبیل الابهامین په مسئله باندې په جواز باندې یو دلیل خاص هم نه وي، یو خاص دلیل هم را سره په دې مسئله باندې نه وي، نو بیا هم زمونږ د پاره دا دلیل کافی دی چې د دې په منع باندې په شریعت مطهره کې دلیل نشته. په تقبیل الابهامین په منع باندې په شریعت مطهره کې دلیل نشته، بس زمونږ د پاره دا دلیل هم کافی دی. خو او بل د دې تقبیل الابهامین د مسئلې مونږ د جواز قائل یو سيو او مونږ سره په دلایل کثیرم دي، نو مونږه متمسک د اصل لريو او متمسک د اصل دلیل ته محتاج ني. دلیل به هغه کس وروړي کوم چې د دې نه سدي د اصل منکر وي، هغه بس کوي هغه به دلیل وروړي، نو چې څوک دا مسئله نه مني هغه به دلیل پیش کوي. اگر چې مونږ سره احادیث هم په دې مسله کې فقه حنفي کې هم دا مسله شته، ارشادات د علماء کرام هم را سره شته او عمل قدیمم دی دا او د سلف و صالحینو طور او طریقم ده چې هغې به کله حضور مبارک نوم واورېدو ګوتې به خپل کې او په سترګو باندې به راکاږلې. او دا مسئله چې ښه په بسط سره چا ذکر کړې ده نو هغه امام اهل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 421 کې ښه په بسط باندې دا ذکر کړې ده او یو مستقل رساله په لیکلې منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین چې مشتمل ده په 110 صفحات باندې او په ضمن کې وسره دا مسئله حل کړې ده چې ضعیف حدیث قابل عمل. اوس اول نمبر صورت چې د دې عمل څه حکم دی چې د حضور مبارک نوم ووري او ګوتې خپل کې او پسترګو باندې راکاږي. اول نمبر حواله په دې باندې چې دا یو مستحب او جائز او درست عمل دی. اول نمبر حواله فتاوی شامی جلد اول کتاب الصلاۃ باب الاذان صفحہ نمبر 398 M.H. سعید کپنے والا ما سر چکم چاپ تے اگر M.H. سعید کپنے والا دی. تحب ان یقال عند سماع الاولى من الشهادة صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مستحب عمل دا دی او زمونږه ممدک کا نظریه دا چې حضور مبارک نوم په اذان کې ووري ګوتې بخپل کې او پسترګو باندې راکاږي، دا عمل څه دی؟ اول نمبر حواله دا فتاوی شامی جلد اول کې چې مستحب طریقه دا چې کله ته د حضور مبارک په شهادتینو کې په اوله مرتبه کې اسم او نوم مبارک ووري نو ګوتې بخپل کې او پسترګو باندې به راکاږي او څه به وي صلی الله علیه یا رسول الله. نو دې سره د یا رسول الله باندې چې کوم اعتراض دي د لری نه بعد الوصال دا جایز نه دی،
دا شرک ته دا بدعت ته دا کفر دی دا څومره اعتراضات چې کیږي هغه مسله دې سره ختم شوه. وعند الثانیه منها دویمه پیرا باندې چې د حضور مبارک نوم مور قرة عینی بک یا رسول الله دا به دویم نمبر حواله پدې باندې حاشیه الطحطاوی علی مراقد الفلاح شرح د نور النظام قدیمی کتابخانه والا ما سره دا صفحه نمبر 205 کتاب الصلات باب الاذان هغه مویدا یو مستحب عمل دی چې د حضور مبارک نوم مور دوته بخل کې پسترګو باندې بیرا کاږي اوله پیرا باندې به وایي صلی الله علیک یا رسول الله دویمه پیرا باندې چې د حضور مبارک نوم موري نو قرة عینی بک یا رسول الله عمل دی دغه زمونږ نظریم ده. دریم نمبر حواله پدې باندې چې د حضور مبارک نوم موري ګوته بخل کې او پسترګو باندې بیرا کاږي دا یو مستحب عمل دی یو جایز عمل دی. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1 جلد نمبر 2 صفحه نمبر 105 او دم دا فتاوا شامی د عبارت را نقل کړي چې د حضور مبارک نوم موري ګوته بخل کې پسترګو بیرا کاږي دا یو مستحب عمل دی. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحه نمبر 105 کې دم د فتاوا شامی د عبارت را نقل کړي. سلورم نمبر حواله البصویر د حمدالله جان ډاګه صاحب 266 صفحه ده چې دا د اهل دیابنو جبل الاستقامت ته جبل الاستقامت ته دی موایي چې کله د حضور مبارک نوم په اذان کې ووري ګوته بخل کې او پسترګو باندې بیرا کاږي پاوله پیرا صلی الله علیک یا رسول الله و بعد الوصال علیہ السلام د دنیا نه پرده کېدو نه پس ظاهری طور باندې دم په خپل البصیر کې لیکلي چې د حضور مبارک نوم په اذان کې ووري ګوته بخل کې او پسترګو باندې بیرا کاږي. نو دا د یا بنا ورته په خپل باندې د دې مشرانو وتسویلی مستحب وتویلی فتاوا دارالعلوم دیوبند په د مستحب اطلاق کړی دی. حمدالله جان ډاګه مولوی صاحب په د مستحب اطلاق کړی دی په خپل کتاب البصویر کې. پنځم نمبر حواله په دې باندې د فتاوا د حقانی ده کتاب الصلات باب الاذان کې هغه د فتاوا شامی عبارت را نقل کړی دی چې دا یو مستحب عمل دی چې د حضور مبارک نوم او اسم موري ګوته بخل کې او پسترګو باندې به را کاږي. دغه رنګه فتاوا دارالعلوم زکریا او دا حوالی چې دی نو دا انګوټه چوم نه د سلیم الله خان ما سره د کتاب دی په دې مسأله رد باندې لیکلي دی خودم پکې د استحباب د اقوال د فتاوا دارالعلوم دیوبند را نقل کړی دی فتاوا حقانی را نقل کړی دی فتاوا دارالعلوم زکریا را نقل کړی په 103 او 104 صفحه باندې. دغه رنګه دویم نمبر صورت په دې مسأله کې چې هغه کم مواقع دي هغه کم ځایونه دي هغه کم موقع دي چې پاغه کې هغه کم ځایونه دي هغه کم وختونه دي چې د حضور مبارک نوم ووري ګوت خپل اول پکې جایز نه دي. اول نمبر چې آیات مبارکه کې د حضور مبارک نوم راشي مثال په تور باندې قران عظیم شان تلاوت کې او دا آیات راشي ما کان محمد ابا احد من رجالکم نو دې ځکه د حضور مبارک سمو نوم راغو نو ګوته بس نخ کوله دا جایز نه دي. په دې باندې اول نمبر حواله امام اهل سنت فتاوا رضویہ جلد نمبر 24 صفحه نمبر 509 او 510 نمبر صفحه باندې عند الاقامت اقامت په وخت کې اعلی حضرت سے فرمای رایج ادا خلک اقامت کې د حضور مبارک نوم چې وری خپل کې پسترګو باندې خپل ګوت خپل کې پسترګو باندې را کاږي نو دا عمل رایج دی خو جایز نه دی. اعلی حضرت سے وای خان او اعلی حضرت سے د ځان نه وی فتاوا شامی حواله په ور کوي فتاوا شامی جلد اول صفحه نمبر 398 باندې عند التلاوت عند الخطبه عند القرات پمونس کې چې کله د حضور مبارک نوم راشي نو بیا به ګوتې نخ کله پسترګو باندې به نه راکاږي. فتاوا رضویہ جلد نمبر 5 صفحه نمبر 630 لا حضرت سے مبارک فرمائی عند التلاوت عند الخطبه عند الاقامت په دې دریو ځایونو کې چې کلم د حضور مبارک نوم راشي نو ګوتې به نخ کله پسترګو به نه راکاږي وي زما پنځ باندې دا ځایونه سدي ناپسندیده دي دی وخت کې بدا کار نه کې. فتاوا رضویہ جلد نمبر 22 صفحه نمبر 316 باندې اعلی حضرت سے فرمای دا ناپسندیده ځای نه دي د جمعې خطبه دا او کدا اخترونو خطبه ده نو د خطبه په وخت کې بم د حضور مبارک د نوم اوریدو سره ګوتې نخ کوله او
پسترګو باندې به نه راکاږي. د دې وجه نه اعلی حضرت سے فرمای وی فتاوا شامی صاحب وی چې ما د خطبه په وخت کې د اقامت په وخت کې ما ډیر تتبع کوشش وکړو خو ما ته سملو نشو. اعلی حضرت سے فرمای وی دا بیا څه دی دا یو به اصل دی او بدعت ته چا د عمل کو د خود اقامت په وخت کې چا ګوت خپل کی او پسترګو باندې راکاږل نه دا څه دی جایز نه دی بلکې دا بدعت دی. او فقهای کرام د دې ځای د اقامت په وخت کې ګوت خپلولو نه بالکل انکار کوي او حواله په د فتاوا شامی د جلد اول صفحه نمبر 398 ورکړي. دریم نمبر صورت په تقبیل الابهامین کې دا د رضوان استاد کو بطور علاج سو د حضور مبارک نوم ووري او ګوت خپل کې پسترګي راکاږي خو بطور علاج کوي د سترګو د شفا د پاره کوي نو دا بل اتفاق څه دی دا جایز دی. المقاصد الحسنه کې نوری رضوی والا علامہ سخاوی علیہ رحمت المقاصد الحسنہ کے صفحہ نمبر 391 باندې مبارک فرمائی وی شمس الدین محمد ابن صالح المدنی چې دا د مدینه منوره کې دا امام او خطیب دا عملو چې د بکله په اذان کې د حضور مبارک نوم وریدو نو د خپل کټه ګوت خپل کې او پسترګو باندې بیرا کاغله نو عبدالرحمن سخاوی علیہ رحمت فرمای چې د تکلم د سترګو تکلیف نو مخصوص شوی چرته هم د سترګو بیمار شوی نو ولې د حضور مبارک نوم په اذان کې وریدو خپل کټه ګوت به خپل کې او پسترګو باندې به راکاغله. دغه رنګه فتاوا حقانیه کې دغه رنګه سلورم نمبر فتاوا دارالعلوم زکریا کې دغه رنګه فتاوا فریدیه کې او دغه رنګه انګوټه چومنے مسله کې بطور علاج کو سو د حضور مبارک نوم ووري او داغه دا برکت قائل وي او بطور علاج ګوت خپل کې پسترګو باندې راکاږي نو بل اتفاق داس دي او د بیا د خپل د یابینو د فتاوو حواله په 104 صفحه باندې د ورکړي او 103 صفحه باندې او دغه رنګه اشرف علي تهانوی بوادر النوادر کې صفحه نمبر 363 باندې لیکلي دي وای کده صحت بدنی په نیت باندې څوک دا عملو چې د حضور مبارک نوم ووري ګوت خپل کې پسترګو باندې راکاږي وای دا یو قسم طبي علاج دی تاسو دی یو قسم طبي تدبیر دی نو دا عمل څه دی بل اتفاق دا جایز دی. سلورم نمبر صورت پدې کې چې کله د حضور مبارک نوم ووري شازیب استاد او خپل کټه ګوت خپل کې پسترګو باندې راکاږي نو اخرت کې د قیامت پورز د دې عمل څخه فائدہ شته که نشته. نو سلورم صورت پدې کې دا دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ندا قول رانقل دی چې کله حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آذان کولو او په آذان کې کله د حضور مبارک اسم او نوم راغی ابوبکر صدیق سے خپل کټه ګوت خپل کې او پسترګو باندې راکاغله حضور مبارک چې کلا د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا عمل اولیدلو حضور مبارک کو فرمایل من فعل ذلك فقد حلت علیه شفاعتی قیامت پورز د دې عمل فائدہ دادا چې څوک د حضور مبارک نوم په اذان کې ووري خپل کټه ګوت خپل کې او پسترګو باندې راکاږي نو ورځ د قیامت فائدہ دادا حضور مبارک فرمای من فعل ذلك چام چې داسې عمل کو کم عمل چې ابوبکر صدیق سیبو فقط حلت علیه شفاعتی حضور مبارک فرمای دغه انسان شفاعت بزکوما نو ورځ د قیامت فائدہ دادا. او دا مولا لکاری د خپل کتاب کې موضوعات کبرا کې صفحه نمبر 210 باندې دا قول را نقل کړی دی دا روایت را نقل کړی دی مولا لکاری سے. او دغه رنګه دویم نمبر حواله پدې باندې المقاصد الحسنه نوری رضوی والا چاپ کړی دی د علامہ سخاوی علیہ رحمت صفحه نمبر 390 باندې. دریم نمبر حواله پدې باندې هغه حاشیه التحتاوی علی مراق الفلاح چې د نور الرضا شرح ده چې دا اهل دیابنه خپل مدرسو کې پڑھاوي
د دې په عربی کې شرح ده دیم په 206 نمبر صفحه باندې عمده عبارت را نقل کړی دی ما سره قدیمی کتابخانه والا چاپ. پنځم نمبر یو اهم او ضروری مسئله او صورت په دې کې دا دی چې ګوت خپل کې د نبی له سلام په نوم اوریدو سره او به پسترګو باندې را کاږي اهل دیابنا او مخالفین او معاندین مونږ باندې او اعتراض کیو مشهور او معروف اعتراض دی او اعتراض سکرانه کل کړي دا وړو کې غونډه کې نماز کتاب نه دی الله رو کوسو کې چې خرسيږي په دې کې د عبدالرؤف د طرف نه دا اعتراض را نقل کړي وی عبدالرؤف سے وای چې په دې سلسله کې چې څومره روایتونه دي نو د دې روایتونو په آخر کې لا یصح راځي نو دا ټول روایتونه سدي صحیح نه دي او دا څومره محدثینو چې دا روایت را نقل کړي دي نو د دې روایتو په آخر کې څه راځي لا یصح راځي او په دغه خپل اعتراض باندې حواله د سوي د مقاصد حسنه صفحه نمبر 390 موضوعات کبرا صفحه نمبر 200 دغه خپل وړو کې کتاب د نماز کتاب چې لیکل دغه کې د عبدالرؤف سے یو قول را نقل کړي چې هغه وې داسې دي دا بدعت ته دا بدعت په کې داغه قول را نقل کړي او دا لا یصح قول چې را نقل کړي نو د محدثینو د کتابونو را نقل کړي نو د دې جواب کوم جواب دا دی چې د دې روایتو په اخره کې لا یصح راځي نو د دې مطلب دا دی چې دا زمونږ د زبان متعلق چې دا زمونږ د زبان مطابق لا یصح نه دی چې محدثین وای دا صحیح نه دی نو دا غلط دی دا مطلب نه دی دا مطلب نه دی رضوان استاد چې محدثین وای دا صحیح نه دی نو دا باطل دی دا مطلب نه دی چې محدثین وای دا صحیح دی نه دی نو دا فاسد دی نه دا عند المحدثین یادای چې دا روایت صحیح نه دی عند المحدثین پنځ باندې دا روایت هغه درجه ته نه دی رسیدلی چې محدثین وته صحیح وایي دا روایت چې دی هغه درجه ته نه دی رسیدلی چې محدثین ورته صحیح وایي او دا یو قانون او قاعده دا یاد ساته چې نفي د صحت مستلزم نه ده نفي د حسن لره یو روایت به صحیح نه وي نو دا لازم نه ده چې دا روایت څه دی حسن هم نه دی یو روایت به صحیح نه وي بلکې څه وي حسن به کنه او په دې باندې حواله چې په فضائل اعمالو کې ضعیف حدیثم بالاجماع مقبول دی په فضائل اعمالو کې ضعیف حدیثم قابل عمل دی بالاجماع او بالاتفاق سره دا قبول دی په دې باندې اول نمبر حواله فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحه نمبر 206 دم په خپل فتاوا کې لیکلي چې ضعیف حدیث باندې هم په فضائل اعمالو کې عمل جائز دی او درست دی او دغه رنګه عمددي چې دا کوم محدثین دي تسویلی لا یصح لیکلي عمدغه موضوعات کبرا کې خپل مولا لیکاری فرمایي وی قلت دی وی زوی ما اذا ثبت رفعه على الصديق هر کله چې د دې فعل او د دې عمل ثبوت د حضرت ابوبکر صدیق صاحب نه ثابت شو نو فیکفی العمل به وی مونږ ته په دې باندې څه پکار دی عمل مونږ د پاره دا کافی او شافی دی او لاندې وسر روایت ذکر کړی دی حضور مبارک فرمای علیکم بسنتی وسنت خلفای راشدین فتاسو باندې زما سنت او طریقې لازمی دی او زما د خلفای راشدینو طریقې او سنت د باندې سدي دا لازمی دی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک کو خلیفہ بلا فصل دی امیر المؤمنین دی نو چې کله دا عمل دا غینه ثابت چې مولا لیکاری مبارک دا فعل او دا عمل مونږ د پاره د عمل له سره کافی او شافی دی موضوعات کبرا موضوعات کبرا صفحہ نمبر 210 فتاوا نمبر 5 صفحہ نمبر 431 نو دا هغه حواله وی په مسأله د تقبیل الابهامین کې چې کله په اذان کې د حضور پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم نوم او اسم مبارک ووره خپل کټه ګوته بخل کې او پستر کو باندې بیرا کاږي دا عمل چې دی دا یو مستحب او یو مستحسن عمل دی جائز عمل دی عمدک کا مسلک اعلی حضرت فتاوا رضویہ کی مستقل رسالہ
په دې باندې لیکل دا چې دا یو مستحب او یو جایز او یو درست عمل دی. دنیا کې هم د دې فائدہ شته، د انسان ته د سترګو مشکل او د سترګو بیماری به دته نه پیښیږي چې څوک دا عمل کوي. آخرت کې هم دغه فائدہ ده چې حضور مبارک فرمایي د دې انسان شفاعت او شفارس به زه کوم او یو جایز او یو درست عمل دی. فرض واجب او ضروری نه دی، که چاو کا خو فائدہ شته او که چاو نه کو ګناهګار نه دی. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو له د حضور مبارک په هر ادا باندې پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کی او رب ذوالجلال دې صحیح معنوں کې قرآن حدیث باندې د پوی او بیا پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کی. اور رب